سحر په نار باندې دا صورت یو پیری وایا او دغه رنګ د دې صورت په منځ کې دا وظیفه وکړه. ان شاء الله العزیز د الله پاک نه څه غواړي، که چېرته د الله پاک نه مال او دولت غواړي، که چېرته د الله پاک نه رشته غواړي، دغه رنګې که چېرته بیمار وي او د ټول بدن بیماری ختمول غواړي، د سحر د مانځه نه بعد دا وظیفه وکړه. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستا ټولې مسلې دا حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولې مسلې دا حل کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو کاروبار کې ترقی پیدا کړي. زمونږ او ستاسو ټول حاجات دې الله پاک دا پوره کړي. څومره چې زمونږ ورونه دي، څومره خویندې دي، هغوی ته څونه مشکلات دي، که هغه هر لیول سره دي، الله پاک دې دا ټول مشکلات د خپل دربار عالیه نه ختم کړي. افغو ورونو او افغو خویندو، د الله پاک په کلام کې ډیر زیات طاقت دی. د الله پاک کلام داسې دی چې دا ډیر زیات د جلال والا دی، ډیر زیات د جمال والا دی او ډیر زیات طاقت لري او ځان نه حیثیت محترم لري. د انسان چې څومره حاجات وي، د انسان چې څومره مشکلات وي، په دې یو صورت باندې الله پاک دا ټول حاجات تر سره کوي. دغه رنګې ټول مشکلات الله پاک دا ختموي. څونه چې انسان بیمار دی او دغه رنګې د جسم څونه بیماری دی، دا ټول سره محترمو دا ختمیږي. یو ځل په یقین سره، مکمل یقین سره دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله العزیز د الله پاک نه کلک یقین ساتم، الله پاک به ستاسو کار په یو ځل وظیفې سره وکړي. دا کوم صورت زه تاسو ته ښایم مکمل تفصیل دا به تاسو ته په دې ویډیو کې دا میلاویږي. مخکې وروسته وظیفه نه کوي، اسنه تاسو نه پکې یو اهم پوینټ پاتې شي، بیا وروسته په هغې باندې خفه یې. دا صورت دی صورت رحمان. نو چې په کومه طریقه تاسو ته دا وظیفه ښودلی شي، په دقه طریقې باندې به تاسو په دې وظیفې باندې عمل وکړئ. ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو ټولې مسلې دا ختمې کړي. یاد ساتئ چې کله کله ډاکټر د یو مریض علاج کوي، نو ورته پرهیز هم ورته وښایي، دغه رنګې ورسره د هغې چې څومره نقصانات دي دا هم ورته وښایي، او دغه رنګې د دارو چې کوم ټایمونه دي هغه ټایمونه هم ورته وښایي. نو یاد ساتئ چې دغه رنګې د وظیفې مثال هم دی چې په کوم ترتیب باندې تاسو ته دا وظیفه وښودلی شي، په دغه باندې وکړئ او مکمل یقین سره. ان شاء الله العزیز ستاسو په بدن کې څونه بیماری دي دا به د الله پاک ختمې کړي. په تاسو چا جادو کړی دی دا به ختم شي، یا څومره جنات و اثر وي دا به ختم شي. د رشتې دپاره که څوک دا وظیفه کوي، ان شاء الله العزیز په یو څو ورځو کې به ته رشته دا میلاو شي. د څه دپاره هم کوئ، نو ان شاء الله العزیز دغه کار به لازمن کېږي. د صورت شروع دا د رحمان نه شوې ده، او رحمان د الله پاک نوم دی. نو چې د صورت رحمان دا وظیفه موږ وکړو، ان شاء الله العزیز مال او دولت دا پر انسانانو باندې محترمو دا راورېږي. دغه رنګ محترمو فرمایي حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د هر یو څیز خوبصورتي ده، او د قرآن مجید خوبصورتي د صورت رحمان دی. او دغه رنګ صورت رحمان ته د قرآن مجید دلهن یعنی نای ویله شوې ده. واده په نایو باندې ښایسته ښکاري، او دغه رنګې قرآن مجید په صورت رحمان باندې دا ښایسته ښکاري. او د قیامت په ورځ به الله پاک د صورت رحمان تلاوت په خپله باندې کوي. دا به څومره ناشنا منظر وي چې تلاوت د صورت رحمان وي، اواز د الله پاک وي. الله پاک محترم په قرآن مجید کې دا شفا دا اهدا وننزل من القرآن ما هو شفاء فرمایي چې الله پاک په قرآن مجید کې شفا اهدا، بل ځای وایي چې شفاء للناس، بل ځای وایي چې شفاء لما فی الصدور. نو دغه رنګې قرآن مجید محترمو دا شفا ده. انسان چې مکمل یقین سره دا وظیفه وکړي، الله پاک ورته مکمل شفا دا ورکړي. الله پاک نه دعا وکړو
اے پروردگارا موږ ته مکمل کامله شفا د قرآن مجید په ذریعه باندې دا راکړي. نو وظیفه زمونږ داسې ده چې موږ سهار پاسو د مانځه لپاره نو موږ به اودس چهاردام ښه په طریقه باندې وکړو. چې کله اودس چهاردام دا زمونږ ښه په ترتیب باندې وشو نو بیا به د هغې نه بعد د سحر لمونځ د جمع سره وکړو. چې کله موږ د سحر لمونځ جمع سره وکړو بیا به د هغې نه بعد سورت رحمان دا به شروع کړو. خو یاد ساتئ د سورت رحمان 3 رکوګانې دي او هر رکو نه بعد دا وظیفه ده دا په ترتیب باندې کوئ. نو موږ به اعوذ بالله او دغه رنګې بسم الله دا به ووایو او د سر نه به سورت رحمان دا شروع کړو. خو چې کله موږ لومبنۍ رکو دا ختمه کړو یوه رکو چې کومه ده دا ختمه شي نو یا رحمانو دا به 27 پیرې ووایو. 20 پیرې به یا رحمانو یا رحمانو حف قلار قلار حف اطمینان باندې یا رحمانو 27 پیرې دا به ووایو. بیا به د هغې نه بعد ورپسې چې دویمه رکو دا به شروع کړو. کله دویمه رکو ختمه شي بیا به یا رحمانو 27 پیرې دا به ووایو. ورپسې کومه درېیمه رکو ده نو چې کله دا ختمه شي بیا به 27 پیرې یعنې 20 پیرې به صورت 20 پیرې به یا رحمانو دا به ووایو. خو یاد ساتئ چې مخکې وروسته 3 پیرې درود ابراهیمي او ځان سره په خوا کې اوبه کېدو او دغه اوبه دا په دم کو. چې کله موږ دا اوبه دم کړلې که په خپله موږ بیماران یو په خپله به دا اوبه وڅښو. دغه رنګې زمونږ رشته دارانو کې څوک بیمار دي په کلي کې څوک دي په علاقه کې څوک دي رونه دي خویندې دي ښځه را بچي دي مور پلار دی چې څوک هم دي نو دا اوبه په هغې باندې وڅکوه. انشاءالله العزیز د بدن څونه بیماریانې دي شوګر شو دغه رنګې بلډ پریشر شو دغه رنګې څومره د معدې څونه مسایل وي دا اوبه چې څکي که نه انشاءالله العزیز الله پاک به ته مکمل کامل شفا محترم دا ورکړي. او دغه رنګې د دې وظیفې پرهیز دا دی چې 15 ټایمه مونځ دا پابندۍ سره کوو اور سره د خپل وس مطابق صدقه دا به ورکوو. یاد ساتئ چې هر قسمه د ګناه نه ځان بچ کوو د الله پاک په خزانه مکمل یقین او دغه رنګې قرآن مجید د الله پاک کلام دی د الله پاک په کلام کې ډېر زیات زور دی. نو کوشش به وکړو چې د څه مسلې دپاره موږ د صورت رحمان دا وظیفه کو انشاءالله العزیز هر څه به د الله پاک درکړي. خو په دې طریقې باندې تاسو وکړئ هغې پورې دا وظیفه مه پرېږدئ چې څو پورې ستاسو کار نه شوی. الله پاک خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.